بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته، المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماته، والصلاة على نبيه محمد المؤيد بساطع حججه وواضح بيناته، وعلى آله وأصحابه هداة طريق الحق وحماته، وبعد. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأولاده وكمل أتباعه وبارك وسلم عليه. اول خبر بسم الله کی کو شرقایت بدری سیزونه ګوري ها، نبراس خیالی او د شرح قید د خپل حاشیه او نقطه دغه کې بتاوی ګورتاوی او ټول کتاب به درته په دې درې سیزونه باندې حل کوم ان شاء الله. نبراس د بسم الله بارکه په دې ځای باندې لیکلي دی او دلته عبید الله قنداری سے هم دا بره چې کم حاشیه لګېدلې ده په دې زیړ چاپ باندې دم دا لیکلي دي. اختلف اولا في ان الباء متعلقة بفعل نحو ابتدئ او اسم نحو ابتدائي. اول خو په دې کې اختلاف دی د علماو د بصري او د علماو د کوفي چې دا بسم الله کې دا جار مجرور دا خو متعلق دی، د دې متعلق فعل له کوي اسم دی. فعل لك ابتدئ استاسو کتاب یعنی دی شروع ها نو او اسم چې دی هغه ابتدائي. په دې کې اختلاف دی چې د دې متعلق ابتدئ دی او کا ابتدائی دی. په دې پښتو پوه شوي. او دویم اختلاف په دې کې دی چې دا متعلق د دې جار مجرور د پاره روباسي، دا عام روباسي او کا خاص روباس. عام لکه ابتدا عامه ده چې هغه ابتدا په کتابت کې، ابتدا په تصنیف کې، ابتدا په خوراک کې، پسکاک کې، په جماع کې، په دخول ال المدرسه کې. ابتدا خو عامه ده که او کنه متعلق د دې خاص دی چې کتابت دی او قرات دی او تصنیف دی او اکل دی او شرب دی او غیر ذالک دی. دا دویم اختلاف دی. او دریم اختلاف په دې کې دی چې دا متعلق د دې مقدم وي که مؤخر وي. په خبره باندې پوښ خو صاحب د نبراس لیکلی چې مشهور ده چې د دې متعلق فعل له فعل کې فعل عام دی او بیا مؤخر دی او دا د بصری د علماء مذهب دی. د فقه په جزئیاتو کې چې کله اختلاف درته مخې تراغو او دا ته ویل چې د کوفی علما دا وي او د بصری علما دا وي، نو ترجیح قول له کوفی د علماء توی. او چې کله په نحو کې اختلاف راغی چې د کوفی علما دا او د بصری دا وي، نو قاعده کلیه نه د اکثریه ده، نو ترجیح قول له بصری د علماء دی. دې دا مطلب نه دی چې ګینه د کوفی علما نحو باندې نه پوهیدل، نه، دا غم د نحو امامان او پوهان تیر شوی دي. خو ما عرض کو چې دا یو قاعده اکثریه بس ذهن کې واچوه. نو دلته د جار مجرور متعلق اسم مروباسا، اشرعو ابتدئو فعل روباس، بیا فعل خاص مروباسا، فعل عام روباس، بیا مقدم مروباسا، رستوی روباس. رستوی ولی روباسا مؤخر د پاره د افادی د حصر، لکه تقدیم د ما حقه تاخیر او تاخیر د ما حقه تقدیم یفید الحصر والاختصاص. نو دا د دې مفاد به حصر شي
نو د پاره د حصول د حصر مؤخر و تروباسا زما خبره باندې تاسو پوښوي کنه اوس دا با چې بسم الله کې راغلی دا نو علامه عبدالعزیز فرحاری صاحب د نبراس فرمایي وی دا با چې دنو دا د استعانت د پاره ده او یا د مصاحبت بمانه تبرک د پاره ده نو کبا د استعانت شي نو تقدیر بداسي شي مستعینا باسم الله الرحمن الرحیم اشرع یا داسې وایي باستعانة اسم الله الرحمن الرحیم ابتدئ یا اشرع داسې وایي او که چرته د مصاحبت د پاره شي نو په مصاحبت د نوم د الله رحمان رحیم سره شروع کو نو کده یمنو د برکت او تبرک د پاره شي په برکت متبرکم باسم الله الرحمن الرحیم ابتدئ په برکت او په یمن د نوم د الله عام الرحمت او تام الرحمت سره ابتدا یا شروع کومه تاسو په خبره باندې پوښوي کنه او بسم الله کې دا کلمه د جلال چې راغلي ده الله نو دا اسم دې د پاره د غزات مقدسه اسم دې د پاره د ذات مقدسه فقط او یا اسم دې د پاره د ذات مقدسه مع صفات الکامله او پدې کې عقلونه د عقلو حیران شوي دي لکه څنګه چې د دې په مسما کې د عقلو عقول حیران دي داسې په دې اسم کې د عقلو عقول حیران دي چې دا مشتق دی او غیر مشتق دی عربي دی او غیر عربي دی د چاویلی چې دا سوریانی دی او زمونږ امام سے وایي چې دا عربي دی او غیر مشتق دی دا زمونږ د امام سے برای ده دا د امام شافعي سے برای ده دا د امام غزالی سے برای ده دا د سیبوی رای ده دا د خلیل رای ده چې دا عربي لفظ دی او غیر مشتق دی په خبره باندې پوښ او څوک وایي چې دا مشتق دی بیا چې څوک وایي چې مشتق دی نو کال بیزاوی کې به وایي باغې کې ډیر لمبا او چوڑا بحثونه دي صرف پس هغه مقصد بدلته تزر عالم روان به وایو په خبره باندې پوښوي نو دا خو بسم الله کې دا مختصر غونې بحثو چې هغه ما ستاسو په خدمت کې در عرض کو اوس چې راشي الحمدلله نو خیالي مولا صاحب دلته لیکلي دي خیالي مولا په شرقایت چې لګېدلې ناغوي چې اقول فی تعقیب التسمیه بالتحمید اقتداء باسلوب الكتاب المجید وزوایا چې دا الحمدلله د بسم الله پس رستو شرقایت مولا دا ولی روړ تفتازانی سے بده ذکر وړه چې د اقتدا کړي دا پاغه اسلوب او انداز او طریقې د قران مجید التم ول بسم الله دا اولان دی الحمدلله دا دی یوش بل دا چې دا د عمل کړي دی او عملا بما شاء او هغه چې هغه مشهور شی دی نو د پاغي عمل کړي دي اوس دا ماشاء څه شي دي نو دک ځکه په خیالي باندې بیا عبد الله قنداری لګیدلې دي ناغه د ماشاء وای چې مراد ماشاء انا عین سره یعنی وعمل بالاسلوب الذي شاء بين المؤلفين من المتقدمين والمتاخرين یعنی د عملو کو پاغه خور مشهور انداز او طریقہ کار پسې چې هغه د متقدمین دی او کته متأخرین دی خو چې مؤلفین دی او تالیف کوي چې داغي په درمیان کې کم شی خور دی چې هغه تصدیر د کتاب کوي بسم الله ثم بالحمدلله نو د عمل بیا په هغه ماشاء چې هغه خور دی چلیدلی او مشهور طریقہ په هغه باندې عمل کړي دي
لکه پښتو باندې پوښوي کنه بیا خیالي مولا سے وای بل وقع عليه الاجماع بلکې په دې اجماع واقع شوی د کجوندیو شرقایت نفس خیالیم درته زوی کجوندیو ان شاء الله نو په دې باندې اجماع واقع شوی دا چې بسم الله نفس ټول مؤلفین څه کوي الحمدلله ذکر کوي وامتصال بحديثي الابتداء او دا امتصال کړي دي پاغه دو حدیثونو مبارکو چې وارد دي په شان او په باب او په حق د ابتدا کې چې یو حدیث وارد دی په حق د بسمله کې او بل حمدلی کې پاغه باندې د امتصال او عمل کړي دي او کته وی چې دا خو ابتدا خو امر بسيط دی چې په شی واحد دیو که په شی اخر ممکن نه ده دا غو تعرض راځي نو علی خیالی مولا سے وی وما يتوهم من تعارضهما فمدفوع او هغه چې وهم کولی شي د تعارض د دواړو حدیثینو ناغه وهم د فکړې شوی دی څنګه د فکړې شوی دی اما بحمل الابتداء على العرفي الممتد په خبره باندې پوښولې چې موږ دا ابتدا په عرفي ممتد باندې په دواړو حدیثینو کې حمل کوو عام معنی اخلو بس چې د مقصود نه مقدمي نو مقصود نه خو اول بسم الله ولیکو بیا الحمدلله ولیکا دې ته ابتدا عرفي ممتد وي مقصود نه دواړه مقدم دي عمل پیراغ او یا یو کې مونږه ابتدا حقيقي اخلو او بل کې اضافي اخلو یو حمل کو په ابتدای حقيقي او بل حمل کو په ابتدای اضافي بیا هم تعرض دفه دي خبره باندې پوښو ان شاء الله الرحمن راځه ورپس الحمدلله المتوحد بجلال ذاته دما سره یو په شرح پرته د کنز الفرائد په نوم باندې ده د شرقایت دا مې وختي کتل نو د پکې یو خبره بلم کړې ده نغې دا ویلې دي چې دلته صاحب د کتاب چې دینو دا المتوحد چې ویلې دي نو یہ خطبه فن کی اصطلاحات عظیمہ یعنی ذات و صفات وغیرہ کو شامل ہے وی پدې کې برات الاستحلال د کړي دي سیکړي دی لکه کنز الفرائد لیکلي په درېمه صفحه کې وی دې کې برات الاستحلال یا برات الاستحلال غو تاسو پیژنې کنه په خطبه کې د الفاظ وروړل چې هغه رستو مقصود باندې سوي مشعر وی او دال وی دغه ته برات الاستحلال وي ما په خبره باندې تاسو پوښښ ان شاء الله نګور دلته د کمال کو ها کمال سو کو کمال دو کو چې د متوحد کلمه وروړو د واحد ورو نړه او ویل چې المتوحد بجلال ذاته وکمال صفاته جلال ذات نه مراد صفات سلبیه دي او وکمال صفاته نه مراد صفات ثبوتیه دي ورسېدلې او رستم مقاصد په دې کتاب کې چې بیانېږي نو هغه معرفت د ذات د باری تعالی او د صفاتو د باری تعالی دي نو په دې خطبه کې هغه مقصد آتی ته د اشاره وکړه او موضوع د علم کلام غم ذات الله و صفاته ذات د الله او صفات د باری تعالی دي دا برات الاستحلال شو دا نقطه صاحب د کنز الفرائد ویلې ده او برات الاستحلال چې دی نو دا د محسنات معنویو د جملې نه دی ښا دا وتاسي معنی کې ویلي چې برات الاستحلال د جملې د محسنات معنویه نه دی دا متقاضی د حسن فی الکلام دی تقاضا د حسن فی الکلام کی په کلام کې مورث او موجب او متقاضی د حسن دی حسن راولي پوښي پښتو باندې دیو جنا صاحب د نبراس لیکلی دی په دې موضوع باندې په صفحه نمبر 3 کې
چې دلتا شارح علامه تفتزانی صاحب متوحد مختار کو په واحد باندې د سنوي چې الحمدلله الواحد فی جلال ذاته بلکې وای المتوحد فی جلال ذاته دا ولی ودا زکه هو ابلغ واوکد من الواحد دا متوحد د واحد نه ابلغم دی او اوکدم دی په خبره باندې پوښولې کنه او بیا وی وتفصيل ذلك وی تفصیل لدی دا دی ان علماء العربيه کم چې د عربیت علما دي د لغت علما دي عربان دي ذکروا لباب التفاعل معاني د عربیت علماء د تفاعل لباب ګڼ او متعدد معانی ذکر کړي دي خودلته مناسب په دې مقام کې والمناسب منها بهذا المقام ثلاثه داغه متعدد او غنو معانی د باب د تفاعل نه دلته مناسب درې معناګانې دي غوته ور سره قید لګوا بالتاویل تاویل په پکې کې په اعتبار د ظاهر په اعتراضونه واردېږي ها سپی واردېږي اعتراضونه په واردېږي او د باب د تفاعل غدرې معناګانې چې کوم دي نو یو طلب دی طلب دویم تکلف دی او دریم سیرورت دی دا د تفاعل لباب په غنو معناګانو کې درې معناګانې دي نو دیزی کې مناسب دی مقام سره د معانی ثلاثه دي خو بالتاویل تاویل به پکې کې ورسېدلې کنه دیو جن خیالی مولا سے پشپغم صفحه باندې وای الحمدلله المتوحد بجلال ذاته نبی جلال کې دا بار اغلی دا اغا دو احتمال راغستی دي او نبراس والا په پنځمه صفحه وای ثم اعلم ان الباء تحتمل اربع معان د سلور احتمالات باقی راغستی دي خو خیالی مولا سے دو راغستی دي په پښتو باندې پوښوي کنه نو خیالي مولا صاحب وای الظاهر ان الباء صله التوحد دا بدرته وایم دا خو به تاسو ورېدلی وړو کتابونه کې چې جار مجرور دا متعلق وی دا متعلق غواړي متعلق به یا مذکور وی لفظا یا به مقدر وی نو کچرته مذکور وی لفظا دي تسوي ظرف لغو او کچرتا د دې متعلق مقدر وي ظرف مستقر وته وي دلته یا ظرف لغو جوړيږي یا ظرف مستقر جوړيږي زما په خبره باندې تاسو پوهیږئ کنه پوهیږئ ناغوي چې دا باب جلال ذاته کې دا صله د توحد ده د دې تعلق د المتوحد پورې ده دا متعلق څه پورې ده المتوحد پورې ده او په دغه ذبیا خیالي کې محشلی کلی دی حاشیه نمبر 1 کې یعنی ان الباء فی قوله یعنی دا با په دې قول دی صاحب د کتاب کې شرح قید مولا سیم بجلال ذاته کې آلت دا یو آله ده لایصال مان توحد الی د پاره د رسولو د غمانی د توحد ته ګوري طالبانو توحد يتوحد توحدا فهو متوحد اسم فعل صيغه تنواله دلته شرع قید مناسب کلمه د متوحد مختاره کا په کلمې د واحد باندې ولی نماز ته ویل چې خیالي مناسب وي چې دوه وجې دي سو وجې دي دوه وجې دي ګورا یو وجه پکې دا ده چې په صيغه د تفاعل کې معنی د مدح ده لیکي یو زیاتی معنی د مدح پرته ده اغه زیاتی معنی د مدح چې هغه د مجرد کې نشته چې واحد دی او اغه معنی زیاته اغه موجب د مدح ده خبره باندې پیږي کنه څنګه موجب د مدح ده
هغه داسې د ګوره چې ما درته ویل چې توحد یتوحد توحدا فهو متوحد اسم فاعل صيغه شو کنه شو اګوره المتوحد الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وي باسله د توحد شو کنه شو نو ګوره جار مجرور ظرف لغو شو ولی دغه متعلق د دې چې متوحد دی مذکور دی لفظا دا سیدو کدا سینه د الکا او دا باب جلال ذاته کی دا کومه با چې راغلی دا د تباء الايصال وي سوي وتا باء الايصال صاد سرا او باء الايصال دی ته وي چې معنی د فعل یا د شبه فعل رسي مدخول لفعل ته معنی د فعل یا شبه فعل رسي مدخول لفعل ته نو دلته هر کله چې دا باب جلال ذاته کې باول ایصال شوا نو قاعده ده چې ګوره باب تفعل چې کلم متعدی شي په بعد ایصال سره باب د تفعل چې کلم متعدی شي لکه دلته چې د متوحد متعدی دی په بعد ایصال سره باب د تفاعل چې کلم متعدی شي په باء الايصال سره نو مفاد د دې بسوي مفاد د دې به استقلال د فاعل وی په مدخول لبا کې پوه نه شوي باب د تفاعل چې کلم متعدی شي په باء د ايصال سره مفاد د دې به استقلال د فاعل وی په مدخول د دې با مثال به درته زو وایم خلق وی توحد زید بالمال توحد باب د تفاعل دی کنه دی او متعدی شو پس سره په بعد ایصال سره دا بالمال کې دا بعد ایصال لا معنا دا المال له وحده مدخول لباس دی غمال لیکنه نو ما دلته چې مفاد بیسی استقلال د فاعل او دالته د توحد فاعل سوق دی زیدون دی نو معنا دا المال له وحده لا شریک له فی المال مال زید لره یوازې دی ورکه مستقل دی په دې مال کې د سره شریک نشته دی نو دلته هم کتا سی وګورئ نو باب د تفاعل چې متوحد دی او د توحد فاعل باری تعالی دی په خبره باندې پوه شولې او باب د تفاعل د متعدی شوی دی په بعد ایصال سره نو کلم چې باب د تفاعل متعدی شي په باب د ایصال سره نو مفاد داغي سوي استقلال د فاعلی په مدخول لبا کې دلته معنا بداسه کې الحمدلله المستقل فی ذاته الجلیله او فی ذاته الجلیله مې ذکر ویل چې دا بجلال ذاته کې اضافت د صفت د خپل موصوف ته اضافت د صفت د خپل موصوف ته دینه مرکب توصیفی به نه جوړ کی خبره باندې پیږي کنه ذات بس کی دا موصوف کی او دا جلال بس کی دا بوت صفت کی اول ته غبام د تفاعل او متوحد او متعدی په بعد ایصال سره مفاد سو استقلال د فاعل په مدخول لبا کی مدخول لبا سو او مرکب اضافي دی خدا توصیفی کا کنه ذات جلیله کنه نو الحمدلله المستقل تمام تعریفنا الله تعالی لردی خاص الله لردی الله مستحق د تمام تعریفات دی د دل ثابت دی چې مستقل په ذات جلیله کې په خپل ذات جلیله کې په دې پښتو باندې تاسو پوښښ کپونه شو اما درته بیا بل خبره موکا نو په دې کې اشاره شو نفي د شریک فی الذات چې د مستقل شو په خپل ذات جلیله کې مستقل شو او ذات کې شریک نه لري کنه نو په دې کې فيه اشاره الی نفي الشریک فی الذات او رست بیا هغه کې اشاره ده الی نفي الشریک فی الصفات نو الله تعالی منزه دی د شریک فی الذات نه هم د شریک فی الصفات نه هم زما په خبره باندې تاسو پوه شئ نو ما درته بیا وختي وی چې ګور دي ځکه د تفاعل صيغه څخه مختاره کا په صيغه د مجرد چې واحد دی
او ما درته ویل چې د عربیت علماو د باب تفاعل لپاره غني معناګانې ذکر کړي دي کنه. او دلته چې کوم دی د مقام سره مناسب سدي درې معناګانې دي. یو معنی د صدا د طلب ده، او بل د صدا د کلفت او د مشقت ده، او درېمه د صدا هغه د ضرورت ده. طلب معنی بتا سی اوریدلی کنه، خلق وی تعظم تفعل باب دی کنه، ای طلب العظمت. او د تکلف چې حمل لکلفت کوي، د مشقت کوي په اتصاح بصفتین کی، لکه خلق وی تحلم. سمانا تحلم ای حصل الحلم بکلفت ومشقتنا. حصل الحلم د حلم حاصل کو خو په کلفت او مشقت سره. نګور د تفعول بل معنی څه شو؟ مشقت شو. ما درته ویل چې د مقام سره دا مادری وړه معناګانې مناسب دي، خو بیت تاویل هغه وضاحت درته کوم. او درېمه چې دی هغه د ضرورت ده. ضرورت بلا سن اسوانع. خلک وی تحجر الدینو، خټینه کانی جوړ شو، اسوار حجرا من غیر ان يطبخه احد على النار. خټینه کانی جوړ شو بغیر د سن د سوانع نه، بغیر د دینه چې سو کراوالی اور کې پخه کی، بس خوري نخپلا کروت کانی تینه جوړ شو، کانی تینه جوړ شو. نو درې معناګانې دلته راځي د متوحد کې، د طلب، د مشقت او د کلفت، او د ضرورت بدون د صنع د صانع نه. خو دلته په تعویل کې اله بداسي کیږي، ګینه ورنه په دی باندې اعتراضات راځي. په خبره باندې پوېږي کنه. اعتراضونه څنګه راځي؟ اعتراضونه ګوره داسې راځي. د اوله معنی را واخله چې هغه د طلب معنی ده. نو معنی بدا شي دلته د باب د تفاعل چې کله د طلب معنی واغستلی شي، چې دا جلال د ذات خدای تعالی ته حاصل دی بالطلب. او حالان کې مراد د جلال د ذات نه صفات سلبیه د باری تعالی دي. نو معنا دا شو چې دا صفات سلبیه د خدای تعالی دا الله تعالی ته مخ کې حاصل نه و، نعوذ بالله، دا ورته په طلب سره حاصل شو. لکه خلک وی تکبر زیدون، نو تکبر زیدون څه معنا ده؟ ان طلب الكبر ولم يكن كبيرا. دا کبر غټواله طلب کو، غټ نمو طلبي کو غټواله. نو تا چې د متوحد د تفاعل باب استعمال کړ، دې یو معنی طلب ده. نو ته چې د طلب د معنی دل داخلي دی، خدا معنی جوړيږي چې ګورا دلته مراد د جلال ذات نه صفات سلبیه دي، چې د ازلنا د اولنا خدای تعالی په دې صفات سلبیه او متصف نو دا وته حاصل نو، دا د په طلب د حاصل شوی. دا خو لازم شو نقص چې احتیاج دی د خدای تعالی. لکه په طلب کې لابودی وي د دینه چې دا کم شی دا طالب طلب کوي، نو قبل الطلب او په هین د طلب کې د طالب ته دا حاصل نوي، دا ورته بعد الطلب حاصل وي. په خبره باندې پوه نشوي، نو دا خو لازم شو احتیاج. نو دلته نبراس والا جوابونه ورکړي دي چې ثم اعلم ان المحشيين، بیا محشيين د شرح قید جوزوا حمل التوحد، دی جایز ګرځولې دي، نسبت د جواز کړي دي حمل دغه توحد ته چې دی متوحد کې پروت دی، چې بام د تفعل له علی المعانی الثلاثه په دغه درې وړه معناګانو کې، خو بنوع من التاویل په یو قسم تاویل سره دي په کې تاویل کوي. اما الطلب وی هر چې د طلب معنی ده، نو معنی د طلب دلته څه ده؟ فمعناه اقتضاء ذاته تعالی الوحدته. دلته د طلب څه معنی ده؟ د طلب دا معنی ده چې اقتضاء ذاتی د باری تعالی. طلب په معنی د اقتضاء د ذات ده،
معنی دا شو اقتضى ذاته الوحدة في جلال ذاته یعنی فی ذاته الجلیله د ذات مقتضی دی د وحدت په صفات سلبیو کې د ذات مقتضی دی د وحدت په صفات سلبیو کې فی ذاته الجلیله جلال ذات نه مراد صفات سلبیو کنه نو طلب دا معنا چې تقاضای ذاتی پد کې پرتا ده په تقاضای ذاتی دا وحدت فی جلال ذاته د تحاصل له یعنی دا ورته نشي ان غیر ندی د بل چانه طلب کړي ندی او زو ته چې یو موتا کې چې کوم صفات دي د خناشي ان الغیر دي کنه بری تعالی را کړی دي کنه په خبره باندې پوه شئ نو دغه یو معنا شوله دا خو صحیح شو په تعویل سره دویم تکلف تراشه نو تکلف اغه کې کته د کلفت معنا خلی توحد نو معنا دا چې مخکې د وحدت د صفات سلبیو کې د جلال د ذات دا ورته حاصل نو د په کلفت او مشقت سره حاصل کړي دي په خبره باندې پوه شو کنه نو دا معنا خو موجب د نقص ده که چې معنی بداشي چې دا جلال الذات ورته حاصل دی په کلفت او مشقت سره دا خو عیب دی صاحب د نبراس هغه د دې جواب ورکړي او اما التکلف هر چې تکلف دی فمجاز عن الكمال فی الوحده دا مجاز دی د کمال فی الوحدت نه ایسه معنی ګوره یعنی دلته دا کلفت ملزوم دی الکه چې یو شی په ډیر تکلیف او مشقت سره له حاصل شي ا کامل وي کني وي ډیر کامل نو دلته دا کلفت او مشقت ملزوم دي او کمال فی الوحدت دا ور سره لازم دي الکه یو فعل او یو صفت چې حاصل به مشقت شي کامل وي کني وي نو معنا دا شو چې متوحد دی په وحدت کامله سره فی ذاته الجلیله دا خدای تعالی سره متوحد دی په وحدت سره په وحدت کامله سره فی ذاته الجلیله نو دلته مراد د تکلف او د مشقت نه وایا ا د کمال معنی مونږ خلو د کمال نو د متوحد دی په وحدت کامله فی ذاته الجلیله او دا ځکه چې د وحدت کامله دا تقاضا د ذات د دا تقاضا د ځان لګ طلب کی چې موږ دغه معنا وکړو او درې می تراشه نو درې خبره دلته د سوا دغه د سیرورت نو سیرورت معنا هغه کې خو به ذات کم قباحت نشته خو هغه سره بیا سیرورت سره سدي هغه سره انتقال د یو حال نه بل حالت ته راځي لکه خټه هغه نه کانې جوړ شي نو مخ کې نرم وا او سخت شو مخ کې خټه وا اوس کانې دي نو دا انتقال سیرورت سره دا لازم شي چې دی دغه د باری تعالی بارکه محال هغه کې انتقال تحول نه راځي نو داغي جواب صاحب د نبراس کوي چې و اما سیروره فمجرده دې کې مونږه تجرید کوو دلته سیرورت دا مونږه خالق او مجرد ګرځو ان معنى الانتقال من حال الى حال په خبره باندې پوه شئ نو دغه نه موږ سکو دا مونږه خالقو نګورا ما درته ویل چې د پاکه سو احتمال دي نبراس والا سلور ذکر کړی دي او خیالي والا دو ذکر کړی دي یو خدا وجدا با صله د توحید شي او دا د متعلق شي جر مجرور متوحد پورې د ظرف لغو شي خو بیا ما درته ویل چې متوحد باب د تفعل او بجلال ذاته کې دا باب د ایصال خبر خو مورې ده لکنه نو یو خدغه احتمالو دویم احتمال ثانی پکې داده چې دا بعد د تلبس شي د ملابست شي او دا جار مجرور دا د ظرف مستقر شي او دا د متعلق شي متلبسن پورې او حال دي شي په اعتبار د متعلق د ضمیر د متوحد نه په خبره باندې پوښ لیکنه ما درته سویل چې سدي شي نبراس والا وی چې دویم احتمال دادی چې دا بعد د ملابست شي او ظرف مستقر او ظرف د ظرف مستقر شي فی موقع الحال پزید حال کې دی واقع شي د ضمیر د متوحد نه نو معنا بداشي الحمد للموصوف
حمد ثابت دی د پاره دغه موصوف چې هغه موصوف دی په وحدت باندې بالوحدتی حال کونه په حال کون د دې موصوف بالوحدت کې چې دا ملابس دی بجلال ذاته ملابسا بجلال ذاته دا بعد سشوا دا د ملابست شولا او دریم پکې دا دی چې دا د سببیت شي د پاره د متوحد نو سلورم دا دی چې دا د سببیت شي د پاره د حمد نبراس په دې زبانه دغه وضاحتونه کړې دي بهرحال الحمدلله المتوحد تمام تعریفونه د ثابت دي خدای تعالی لرا چې هغه متوحد دی ځانګړی دی یوازې دی یکایک دی بجلال ذاته اضافت د صفت د خپل موصوف ته بذاته الجلیله متوحد دی موصوف دی په وحدت سره په یوازیوالي سره په خپل ذات عظیمه کې په عظیم ذات کې پاره کې یوازې دی لکه پښتو باندې پوښوي کپونه شوي او ما درته بل عرضو کو چې د جلال ذات نه مراد څه دي صفات سلبیه دي صفات سلبیه مراد دي او د غرنګي حمد ثابت دی الله تعالی لرا چې هغه متوحد دی او کمال صفاته یعنی به کمال صفاته دام اضافت د صفت دی موصوف ته بصفاته الکمالیه په خپل صفات کمالیو کې متوحد دی نو حمد ثابت دی صرف دغه الله لرا په خبره باندې پوښ لیکن او صفات کمالیه د باری تعالی او تاسو پیژنئ کنه د پاره د تسهیل د طالبانو شرقید مولا ته ذکر کړی دي چې علم دی حیات دی قدرت دی سمع ده بصر دی اراده ده کلام دی او تکوین دی پښتو باندې پوښوي خو دې کې حصر نشتا دا د نور صفاتو د پاره د اصل حیث لري ځکه دا اته یادې چې صفات ثبوتیه حقیقیه سمانیه وته وي دا پاره د دې چې دا حیثیت د اصل لري تسهیلا دا ذکر کوي ان ورنه اتونه زیات دي ما په خبره باندې تاسو پوښوي نو دلته بیا ستاسو دا کتاب شریف کتا سی وګورئ نو هغه په دې حاشیه سلورم کې وضاحت کړی دی ها او سلورم حاشیه کې جلان دي تاسو وګورئ وقد قارن كل منها النفي والاثبات یا فالاولى ترك صيغه الجمع وما احسن هاتين الفقرتين قد قارن كل واحد منهما النفي والاثبات سخصت دو فقرې دي خو دي دلته ګوره د یو ذکر دي نفي اثبات په دې فقرو کې نفجمعت جمعواله کړي شوی دي پمند صفات سلبیو او د ایجابیو کې الحمدلله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته په ایمان وایا صفات سلبیو صفات ثبوتیه مقارن روړ کرونه یو زه روړ مع تقدم النفي على تبق كلمه التوحيد او ګوره مخکې نفي مروړه موافق د کلمې د توحید الکه متوحد دی توحید پکې پروت دی که پروت نه دی بل څوک شریک نه لري دی پکې مستقل دی ولې باب د تفاعل چې متعدی شي په بعد ایصال سره مفاد استقلال د فاعل په مدخول لبا کې وی کنه وی ځکه درته وی سره د تقدم د نفي چې نفي مقدمه کا موافق د کلمې د توحید یادا سمانا څنګه چې کلمې د توحید کې لا اله الا الله کې نفي مقدم ده کنه ده دلته صفات سلبیه مقدم ک بجلال ذاته ابد سلبه ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض الله تعالی جسم نه دي صفات سلبیه د غشو کنه شو ناول صفات سلبیه ذکر شو خو الله تب کې کلمه التوحید موافق د کلمې د توحید چې هغه کې نفي مقدمه ده لا لا اله او بیا الا الله اثبات مؤخر ده دلته هم دا ذکر کړی دی او دا غرنګي او علا تب کې موافق د دې قول الله تعالی چې الله فرمای ذل جلال والاکرام دغه جلال نه مراد په دې آیت کې فإن الجلال فی هذه الآیه مفسر د دې تفسیر بیان شوی دی په صفات سلبیه سره
خاوند جلال له سمانا خاوند صفات سلبیه دی. نو ګور اول صفات سلبیه اول ذکر کړ او بیا ول اکرام. نو د اکرام او تفسیر شوی دی په صفات ثبوتیه باندې. نو صفات ثبوتیه وای مؤخر دي او صفات سلبیه سکه لګه په ایمان وایا هغه مقدم کړ. یو تخلیه ده یو تحلیه ده. علما وی چې تخلیه مقدمی په تحلیه باندې. اول چې دا خسته صفات ځان کې راولي متقی جوړیږي، عالم جوړیږي، علم پسې راوځي، صوفي جوړیږي، مراقب جوړیږي، ذاکر جوړیږي، صائم جوړیږي، خاشع جوړیږي، د الله دوست جوړیږي. نو ځان په دې متحلا ګرځي او تحلیه راولي. نو قبل د دین تخلیه راوله توبه وباس د ګنده صفات دا ګنده رزل ردی او خسیس اعمال او صفات دا ترک تخلیه مقدم ده په تحلیه باندې. زین شریف دې په کار کوي کنه کوي. دلتم معرض کو چې بجلال ذاته نه مراد صفات سلبیه د الله پاک دي او کمال صفاته نه مراد صفات ثبوتیه د باری تعالی دي. خدا چې د صفات سلبیه مقدم کا په صفات ثبوتیه باندې نو دا الا تبکی کلمت التوحید چې لا اله الا الله ده او الا تبکی قوله عز وجل ذو الجلال والاکرام ده. تمام په خبره باندې تاسو پوښوي که پوه نه شوي. الحمدلله المتوحد بجلال ذاته تمام تعریفونه ثابت دي خاص الله لرا. دی لله کې د لام د اختصاص دی او لام د استحقاق دی. الله تعالی مستحق د حمد دی او دا ټول حمدونو تعریفونه مختص دي خدای تعالی پوری. المدعو دعوه شو او داوم د سي دعوه ده چې دا دلیل غوړي نظری دعوه ده او دا المتوحد بجلال ذاته دا ورتاول دلیل شو او کمال صفاته دا تتمه شو دی اول دلیل شو. خبر باندې پیږي ان لانه تمام تعریفونه مختص بالله ولدي او الله تعالی مستحق د حمد ولدي ځکه د متوحد دی بذاته الجلیل په خپل هغه لوی ذات کې او کمال صفاته او صفاته الکامله او په خپل کامل صفاتونو کې دا بیا صغرا کا د پاره د کبرا سهله الحصول وکل ما هذا شانه او هر هغه چې شان داوي چې د متوحد وي بذاته الجلیله وصفاته الکامله نفل الحمد فهو مستحق الحمد والحمد مختص به د مستحق د حمد بي او حمد مختص به د پوری وي. نتیجه وروتله چې الحمدلله سمانا الله مستحق الحمد والحمد مختص به. الله مستحق د حمد دی او حمد د پوری خاص دی. المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماته. دا وبیاش سپوږ په پښتو باندې